یو عالم صاحب سره ناستو ما یو تپوس مې تیو کو چې اسرائیل علیه السلام کله انسان مړ کوي کنه لکه اکثر به تاسو کتلی وي په یو ټایم باندې په دنیا کې په مختلف ځایونو کې د دنیا مړ کیږي لکه 8 بجې باندې په پیښور کې مسړې مړ شي په ماغه 8 بجې راولپنډي کې مسړې مړ شي په ماغه 8 بجې امریکا کې مسړې مړ شي په ماغه 8 بجې دغه کې مسړې مړ شي مطلب مختلف د دنیا ګډ ګډ کې په یو ټایم باندې د دنیا خلک مړ کیږي او په یو ټایم باندې د دنیا خلک پیدا کیږي دا خو تاسو منئ زم منم نو ما غره تاسو کو چې اسرائیل علیه السلام څنګه دومره ځایونو ته ځان رسي نو هغه مال ډېر خپل جواب راکړ خو خبر هغه کتلی او چرته کتابونو کې لوستلی وي هغه چانه تاسو کړو هغه مال اسرائیل علیه السلام د پر زموږ دنیا دا سده کنه څنګه چې په یو کټوري کې چرګ له دانې پرتی وي نو یو کټوري کې چرګ له دانې پرتی وي غنم دانه پرتی وي چرګ څنګه په اسانه باندې کله یو ځینه ټونګه لګي کې دانه توچتای کله بل ځینه ټونګه لګي نو اسرائیل علیه السلام د پر زموږ دنیا دا سده چې هغه په سکندونو کې سکه چې په منی سکندونو کې وای دا کسو چې ټول کس مړ کول هغه د پر دا سدي څنګه چې یو چرګ دا دانې نه داسې دانه روچتای دا کټوري نه لکه چرګ په څه ټیم په یو سکند کې اوسمره دانې روچتول شي نو دا رنګ لکړ خپل جواب یې غراکو نو ما به تاسو سره شریکم ګوره بعض ټایم د انسان ذهن د مختلف سوالات راځي اسرائیل علیه السلام په ډیرو موکو باندې اسرائیل علیه السلام نه علاوه ډیره فرشتي دا سری چې په ډیرو موکو باندې د بجلی په پړک کونته د اسمان نه ښکته راغلي لکه یوسف علیه السلام چې کله اوروريانو کې ویلو ګردر نو هغه ټایم کې فرشتہ د بجلی په پړک کې راغلي او یوسف علیه السلام له د کویت ویخ له نور رسیدلې چې فرشتہ را رسیدلې او یوسف علیه السلام په لموټو کې نیولې او جی نو دا ډېر واقعیات شته ده خو ما دا وړه غونته مسله او ما اورید ما به تاسو سره شریک کوم تاسو دې حواله سره لري خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ والسلام